بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو د دیني لارښوونې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې کړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. درنو لیدونکو همدا ګړی تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، زموږ د خپرونې نننۍ موضوع د بدن دفاعي سیستم د اسلام او ساینس له نظره دې موضوع ته ځانګړې شوې او خوږ پښتانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد عبدالواسع صابر صاحب را سره دی. کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو. درنو لیدونکو، همدا ګړی کولی شئ د تل په څېر نن بیا هم خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ، خو کوشش وکړئ چې کله اړیکه نیسئ داسې ځای انتخاب کړئ تر څو ستاسو غږ موږ په سم ډول واورو او هیله مو دا ده چې خپلې پوښتنې د موضوع سره سم له قدرمن استاد څخه مطرح کړئ. استاد ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. استاد، نن موضوع د بدن په دفاعي سیستم باندې خبرې کوو، البته هم د اسلام له نظره او هم د ساینس له نظره. په سر کې په دې رڼا واچوئ چې د بدن دفاعي سیستم تعریف او پیژندنې څه ډول شوي؟ الحمدلله وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليه حافظ. صدق الله العظیم. ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او تعالی وړاندې کوو. اصلا د انسان دفاعي سیستم تعریف داسې دی چې په انسان کې په داخل کې بیخي داسې یو سیستم الله پاک ځای په ځای کړی دی چې د هغې په واسطه باندې د بیروني او د داخلي ټولو دشمنانو چې څوک په دې بدن باندې تعرض کوي د هغې دفاع کوي او دې ته په دې طبابت کې ایمونټي سیستم ورته ویل کېږي چې دا په امن دا بدن پاتې شي. نو چې خارج نه څه هغه راځي تعرضات راځي د هغې دفاع هم کوي او داخل کې چې کوم او تاسو خوراکونه خورو یا تنفس کوو یا نور څه هغه کېږي د ټول په مجموع کې دغه سیستم چې د خارج او د داخل په هغه باندې دفاع کوي د تعرضاتو دې ته ویل کېږي ایمونټي سیستم. یا هم په د عربي کتابونو کې مسؤلیت ورته ویل کېږي. موږ تاسو مسؤلیت سیاسي هغه ډېر استعمالوي مسؤلیت. نو دغه سیستم اصلا دفاعي سیستم دی. انشاءالله متباقب به ښه تفصیلي خبره کوو. مننه استاد. وربشو اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی او مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. شریف صاحب محترم سلام تا ته قدرمن استاد ته. زما پوښتنه دا ده چې دغه د بدن دفاعي سیستمونه کوم دي او بل دیني پوښتنه مې دا ده چې دغه ځینې خلک د جنازې په لمانځه کې د بوټونو څپلیو سره نیت تړي، د شریعت له نګاه نه دغه جواز لري؟ او بل دغه د وینې سره کورنۍ څو ډوله دی؟ بله پوښتنه؟ معلم صاحب بله پوښتنه خو نه لرئ؟ خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه استاد، راځو د اسلام له نظره د بدن دفاعي سیستم څه ډول تشریح شوی دی؟ قرآن عظیم شان کې د آیات چې موږ تلاوت کوي الله عز وجل فرمایي چې داسې نفس نشته یا په اصطلاح سره داسې انسان نشته چې هغه ته الله عز وجل د بیروني او داخلي دشمنانو په مقابل کې دفاع غني ورکړي، وسایل نه ورکړي. كل نفس لما عليها حافظ. هر نفس چې کوم یو دی په دې باندې موږ یو محافظ مقرر کړی دی. د تفاسیرو کې داسې راغلي دي چې الله عز وجل څه فرښتې چې هغې ته حافظه فرښتې ویل کېږي، ملایک ویل کېږي، دا د بیرون دپاره ده ته مقرر شوي دي چې د یحفظون من امر الله د الله د په امر باندې یا د الله پاک چې څه هغه راځي په دې باندې د دې نه حفاظت وکړي. دا د شریعت په هغه کې دی. خو که کله موږ او تاسو داسې وګورو چې په داخل د بدن کې چې دا کوم سیستمونه موږ او تاسو ځای په ځای دي د انسان په بدن کې، دې ته چې سړی وګوري نو دا ټول کارونه کړي اصل الله پاک چې د بدن په هره برخه کې انشاءالله وروسته په تفصیل دی راشي د بدن ټولې هغه برخې چې د هغې نه بیروني د خطره خبرې
هلته پوج ځای په ځای شوی دی. بیا په داخل کې چې کوم خطرات متوجه کېږي هغې ته هم ځای په ځای باندې پولیس او پوج او هر قسم قواوې هلته ځای په ځای شوي دي چې د هر خوا نه یرغل کېږي، هر خوا نه دغه کېږي، هغه دغه کېږي. نو د الله پاک موږ او تاسو مخکې به د صفاتو څه تفصیلي درسونه کړي وو چې الله عز وجل د خپل علم او د خپل حکمت په حساب باندې د بدن دا ټول ساتنه کړې مکمله. دا چې انسان کله کله دې نه غافله شي نو ځکه خو بار بار تکرار دی موږ په دې شریعت کې دا خبره چې تاسو د خپل هغه نه مه غافله کېږئ. او که تاسو دا خبره اورېدلې موږ تاسو په دې شریعت کې امام غزالي دا لږ ښه تشریح کړی دی، وایي چې د انسان خپل بدن چې کوم یو دی دا امانت دی او امانت د موږ په شریعت کې او اصولي قاعده ده چې د امانت ساتل چې دا واجب دي. نو د موږ او تاسو باندې څه مشکلات کله کله راځي، موږ خو د واجباتو ادا ته لږ مشکل لرو، چټلي، خوراکونه، لباس، کېناستل، پاڅېدل، دا زموږ ټوله زندګي داسې شوې ده چې په هغه نه ده برابره، په هغه اصولي طریقو باندې منظمه نه ده. نو د دې بدن خپله ساتل چې کوم دا بدن امانت شو د الله پاک موږ سره، او دا چې کله امانت شو د امانت ساتل څه دي؟ دا واجب دي. نو په حقیقت کې دا دی چې دغه بدن چې کوم یو سړی د دې اوس لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه صحابه کرام ورته وایي چې یا رسول الله که مونږ تداوي وکړو یا څه قسم مختلف شیان استعمال کړو دا خو لکه د تقدیر په خلاف داسې معلومیږي ظاهرا. هغه ورته وایي چې هذا من قدر الله، همدغه تداوي خپله په تقدیر کې شامله ده چې تاسې وکړئ. نو کله کله خلک وایي چې بس زه ډېر متوکل، در حال کې توکل دا نه دی. توکل دا دی چې سړی به ټول وسایل استعمالي، د دې وسایلو د استعمال نه بعد هغه نتیجه او رزلټ په چا ته سپاري؟ الله پاک ته به سپاري. نو ځکه دې مسلې ته باید ټول خلک متوجي چې دا بدن په موږ باندې حق لري. بل حدیث شریف راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي عبدالله بن عمرو بن عاص چې ولجسدک علیک حق، لکه ډېر شیان ورته وایي چې تا باندې ښځه حق لري، میلمه در باندې حق لري، بدن در باندې. نو دا بدن حق چې لري بیا څه ورته وایي؟ یو قاعده ورته وایي، وایي ته هغه وخت کې کامل مؤمن کېدلی شي چې کله د هر ذي حق ته ادا کړي. نو یو په هغې حقوق کې موږ تاسو خپل بدن راځي. نو که د بدن دغه شیانو ته موږ متوجه نه شو، خصوصا ایمونیټي سیستم، موږ د دې منطقې خلک زیات خطر همدغه مسله ده. موږ شبخانو ته مراجعه کوو، دواګانې خورو، هره دوا بیا خپل عوارض جانبي لري. بیا یو بل مشکل موږ ته پیدا کړي. ابتدایي خبره په شریعت کې دا ده چې سړی د دې ټولو شیانو په مقابل کې وقایه وکړي، په خوراک کې، په لباس کې، په کېناستو کې، د استعمال په شیانو کې. که دا شی موږ وساتو، موږ دا خپل د بدن دفاعي سیستم دومره قوي شي چې ضرورت بالکل به دا ضرورت نه پیدا کېږي چې ډاکټر ته لاړ شي، ته شبخانې ته راشي، دا پیسې په دې مصرف کې، په معاینت مصرف کې ضرورت نشته دی. خو موږ مصیبت دا دی چې موږ نه شرعي هغه په نظر کې نو هغه کوم شیان چې موږ باندې پابندیانې دي چې کوم شیان دا مه خورئ، دا کم دونه هر څه اندازه کې شته، او نه هغه صحي چې کوم یو موږ او تاسو ته لکه واجباتو کې راځي هغه هم نه مراته. بس مشکل هم دې نه پیدا شوی دی. مننه استاد. نورو برخو ته هم راځو، خو اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم. مولوي صاحب دا پوښتنه مې راوسته، ما سړی چې دا بیخي لمونځ نه کوي، څوک وایي نفر پرې راغونډ کړه، څوک وایي یو څوک در همسایه پرې راغونډ کړه، دې په سره زه څه وکړم؟ سمه ده، خپرونه ګوره، استاد په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه استاد راځو بیا هم د بدن دفاعي سیستم ته او ساینس ته راځو چې ساینس دې ته څومره اهمیت په سترګه ګوري او څومره اهمیت ورکړی. اصل خو داسې دی چې موږ او تاسو دا ساینس چې کوم یو دی د دې اصلي تعریف که موږ او تاسو که اسانه بیا سړی پوهېږي. د ساینس تعریف علماو د دنیا تقریبا اتفاقي هغه چې کوم یو شوی دی، ساینس عبارت دی هغه علم نه دی چې همیشه خپل کارونه د انسان د خیر په خاطر باندې کوي چې او د ګټې په خاطر باندې کوي. چې کوم کارونه انسان ته ګټه رسوي، همغه وسایل، همغه سامانونه، ټول شیان داسې برابري چې د دې یو خامخا د انسان د خیر وسیله وګرځي، خیر سبب وګرځي. نو ساینس کې اوس هغه شی چې موږ او تاسو بدن ته ګټه رسوي، هغې صحت ساتي، روغتیا یې ساتي، زر په مرض اخته نه شي، دا څه پیسې غریب چې ګټلي دا په دې شیانو ته نه لاړ شي. او کله چې سړی مریض شي یا ناروغه شي په اصطلاح سره،
نو هغه خو بیا خپله خو هسې په غم ککړي ځان سره خپله کورنۍ په غم ککړه کړي. حتی دې اثرات که تاسو کله کله وګورئ دولت بودیجې ته هم رسېږي. موږ مجبور یو د خلکو د صحت دپاره شبخانې جوړې کړو، دواګانې راوارد کړو. موږ او تاسو ډېر زرې مبادله چې بل ځای کې هم باید مصرف کړی وی د انسان د هغه دپاره نور کارونو دپاره هغه مجبور یې دلته مصرف کړو. او د دې وجه اصلي دا ده چې دې ته موږ اهمیت نه ورکوو. نو ساینس دې ته باقاعده اولین خبره د ساینس دا ده چې تاسو د تداوی او د دې شیانو نه مخکې دا خپل دفاعي سیستم د بدن دومره تقویه کوي چې ضرورت دې ته پیدا نه شي چې بیا سړی په دې باندې مصارف ورکړي، لابراتورونو ته لاړ شي، مریضانو ته لاړ شي. بیا د موږ او تاسو ته کلتور او فرهنګ داسې دی چې کله په یو کورنۍ کې یو سړی مریض شي بیا دا ټوله کورنۍ په مصیبت کې ورسره اخته وي. شبخانې ته وړه، ګرځوی را ګرځوی، سم لکه پیټه بجوی چې د پشا کړي غریب هغه کې. بیا د یوازې دا کورنۍ نه بلکې د دې سره فامیل سره چې څومره رشته داران دي، خپلوان دي، هغه بیچارهګان اوس شرعاً مکلف دي باید پوښتنې ته دواړه طرفه ده. اوس شبخانه کې یو سړی بستر شو مجبور دی د هر سړی سره د وظیفې سره د مشکلاتو دی به یو ځل ورځي او که ورنرغه بدي جوړېږي ته نه که نه ته د ما مریض ته پوښتنې ته رانغلې، مړي ته جنازې ته پلانکي ته دا مسایل هم پکې دي. نو داسې فکر وکړه لکه یو سړی چې په یو هغه کې پیدا شو په یو غټ فامیل کې، دا مکمل فامیل چې کیدای شي که تعداد یې څونه هغه ته ورسېږي دا ټول ورسره په تکلیف کې ورتګ و راتګ او شپې ورسره تېرول. نو په دې خاطر باندې ساینس ابتداءً خو دا صحت علم چې کوم دی کوشش دا کوي چې د انسان د بدن دومره تقویه کړي چې دغه مرحلې ته ونه رسېږي. او چې کله هغې مرحلې ته ورسېږي بیا دویم نو ځکه په تعداد بابت کې 3 شیان دي. اول ته ویل کېږي وقایه یا اپیډمیک سیستم. دا دویمه چې کله سړی د دې نه تېر شو ونه شو نو هغې نه وروسته بیا علاج شروع کېږي، درملنه شروع کېږي چې بیا علاج باید وشي. د علاج نه وروسته بیا د استراحت مرحله ده. د 3 وړه مرحله دا تفاوت جوړ شوی اصل دغه 3 وړه شیان. نو ساینس دې ته دومره توجه کړې، ډېره توجه په د اوله مرحله کې چې وقایه باندې کار وشي. که وقایه وشوه بیا د علاج ته سندیان ضرورت نه پېدېږي. خو کله کله داسې کېږي چې دا ونه شي نو بیا هغه مرحله شروع کېږي. اخر چې بیا کله مریضي ښه شي په هغه لحاظ باندې په اصطلاح درملو په دوا باندې نو بیا وروسته یو مرحله بل هم لري چې هغې ته ویل کېږي استراحت. کله کې دا خیال د دولت کې یو قانون لرو که نه سړی مریض شي بیا یو څو ورځې د استراحت په نامه باندې دوی قانوني هغه لري ماده لري چې هغه ته باید استراحت خو هغه به ډاکټر هغه کوي چې دې ته څونه ورځې وس پکار دي. استراحت خپله تداوي ده. دا بالکل په دې هغه کې شامل دی صحي علومو کې چې استراحت به خامخا ورکړه چې د شمخانې نه راوتلی نه د دفتر کې ناست وي بېچاره مغز او هر څه هغه شوي که نو کار نه شي کولی. په دې خاطر 3 وړه شی وقایه، د وقایې نه وروسته علاج او د علاج نه وروسته بیا د استراحت مرحله. خو ډېره توجه اصل وقایه باندې ډېره پکار ده چې دی. مننه استاد. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني که زموږ غږ اورئ. سلام علیکم. وعلیکم سلام. بله مثلا خیلی کنم سوال داشت از شما و از مولوی صاحب سلام میرسانم برای روی دار. سوال من می بود یکی خود قرضدار روزه زیاد هستیم مثلا در پیدایش اولادم دیگه زیاد مثلا 4-5 سال قرضدار مثلا در مابین 15 روزه خورده یا پول ما را خورده باشم یک مشکل پیش را باشه این چطور کنم. و دیگه سوال می است که نماز مثلا نماز خفتن ما تا یک بجه قضا میشه و چی میشه تهجد میگه و ایران برای ما دیگه معلومات بدین خوش میشید. خو هر نماز خفتن چی رقم میشه؟ نماز خفتن هم دیگه تا یک بجه نمانیم زودتر بخوانیم که قضا میشه. دیگه تا یک بجه مثلا 12 بجه 12 نیم این قسم همین سوال مرا خوش میشه مرا جواب بدید. سمه ده خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي. استاد راځو بیا هم په بدن کې دفاعي سیستم ته دغه دفاعي سیستم له کومو شیانو نه جوړ شوی دی؟ اصل د موږ او تاسو کله خلکو خلک فکر کوي چې دا به ټانک او توپ او تیاره چې دا میزایل چې دا به دفاع کوي. د انسان دفاعي سیستم چې کوم یو دی که سړی پرې نه پوهېږي سړی به داسې تعجب کوي کله به چې دا سړی دروغ وایي. دا وینه دا کوم یو چې په اصطلاح سره مایع غوندې شی دی اصلا د انسان دفاعي سیستم دا دی. اصولي لحاظ یعنې وینه دفاع کوي. څومره دفاع چې په بدن کېږي دا ټول دفاعي سیستم دا وینه ده. او خلک وایي دا خو هېڅ خپله غریبه بل چا په زور باندې روانوي. په دې وینه کې یو سوال هم مخکې وشو
چې دا وینه چې کوم یو ده په دې کې 3 قسمه حجرات دي. وینه خو خپله بیرون نه معلومیږي مایع غوندې، خو په دې کې 3 قسمه صرف حجرات دي. یو ورون چې پوښتنه وکړي سره کرویات څو قسمه دي، دا سره کرویات دي پکې RBC ورته ویل کېږي، ریډ بلډ سیل. یو دی پکې سپین کرویات وایټ بلډ سیل. یو بل دی ترومبوسایت ورته ویل کېږي یا صفات دمویه ورته ویل کېږي. دغه 3 شیان چې دا حجرات دي. دې حجراتو نه علاوه په دې وینه کې په سترګو نه لیدل کېږي دا ټول شیان، پروتین، خوراکي مواد، اکسیجن، کاربن ډای اکساید، شحمیات، کاربوهایدریت، ویټامینونه، مالګې، ته ډېر یو بیخي ډېر مغلق شی دی دا وینه خپله، خو د بیرون نه په سره ښکارېږي، خلک فکر کوي توی شي. نو په دې کې د خپله حجرات جز چې کوم یو دی، دا غذا او خوراک مراک اکسیجن دا خو طبیعي خبره ده، بدن ته ځي هغه کېږي استعمالېږي. بیا د وینې دفاع چې کوم یو د اصلي دغه 3 قسمه حجرات چې کوم یو دي، دې حجراتو جز د بدن دفاعي سیستم دی. بیا په دې کې د سره کرویات چې کوم یو دي، دې اساسي وظیفه چې کوم یو ده هغه د سږو نه د اکسیجن رسول دي ټول بدن ته، ټول حجراتو ته چې 100 تریلیونه حجرات دي دې ته رسوي. دا خپله د سرو کرویاتو تعداد چې دا تقریبا په ټول بدن کې 25 تریلیونه دي، یعنی 25,000 میلیارده سره کرویات دي پکې. ټول بدن چې دی دا 100 تریلیونه دی، یعنی دونه ډېر دي. د هر یو ته د اکسیجن رسول، هلته چې اکسیجن پرېږدي واپسۍ کې بیا کاربن ډای اکساید راوړي سږو ته، سږي بیا موږ او تاسې بېرته تنفس کې وباسو. دا یو جز شو، دا په دفاع کې رول نه لري سره. خو دا خپل دا شی خوراک رسول یو مسله وي، ځکه چې جنګ به څنګه وکړي چې خوراک نه دررسېږي. دې سره خوا کې سپین کرویات دي. سپین کرویات چې کوم یو دي دا اصلي پوج دی، څه پولیس دی پکې، څه پکې عسکر دی، څه پکې پیلوټان دی، څه پکې هغه پکې شته. دا سپین کرویات چې په مجموع کې د موږ دفاعي سیستم سپین کرویات دي. یعنی اساسي خبره دا اوریدونکي ټول لیدونکي چې کوم دی باندې پوه چې سپین کرویات د بدن دفاع کوي. دا بیا په مجموع کې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. د شکل په لحاظ باندې سړی د بیرون نه ورته میکروسکوپ په سترګو نه لیدل کېږي، بلکې میکروسکوپ کې به کتل کېږي. نو ځینې داسې دانه دانه غوندې ښکارېږي، دانې پکې ښکارېږي، داسې دې ته ویل کېږي دانه دار. او یو قسم دی چې دانې پکې نه ښکارېږي، دې ته بېدانه وایي، انارو بالا کې. نو بېدانه چې کوم دا به 3 قسمه دي خپله. د 3 واړو دفاعي سیستم کې بیا رول لري. د یو قسم دی نیوتروفیل ورته ویل کېږي، دا 80% تقریبا د دې ټولو هغوی دا جوړوي، دې کې ډېر زیات هم دا دي. او د دې وظیفه دا ده چې د خارج نه چې کوم شیان داخلېږي یا په داخل کې داسې مضر شیان چې پر ځان هغه بدن ته ضرر رسوي، دې وظیفه دا ده چې بس لکه نخود چې خوري بس داسې خولې ته اچوي، دی خوري نه پرېږدي بیرون. بیا د دې داخل کې هم داسې سیستم الله پاک ځای په ځای کړی دی چې هر څومره مضر شی چې وخوري بس هلته ختمېږي. دا دی نیوتروفیل. دې سره خوا کې یو بل قسم دی ایزانوفیل ورته ویل کېږي. دا ایزانوفیل دا وروسته به انشاءالله بیا تفصیل خبره راشي چې کله بیرون نه یو شی داخل شي، په دې داخل بدن کې یو قسم سپین کرویات وروسته راځي چې دا په منډه ورشي، بس په هغې کې کلک ونسي، چې اوس ورانیه ونکړي که نه، ورانیه ونکړي نو منډه ورکړي بس کلک یې ونسي. دغه بیروني شی چې داخلېږي دې ته ویل کېږي انتیجن. او دا داخل د بدن کې چې جوړېږي دا سپین کرویات جوړېږي ویل کېږي انټي باډي. د انټي باډي وظیفه دا ده چې دا هر دښمن چې بیرون نه راننوته بس دی ورمنډه کړي او ځان داسې کلک کړي، لکه لاس یې پښې وتړي. نو لاس یې پښې چې وتړي بیا خو اسانه شي. نو دغه انټي باډي چې راغله د انټیجن چې داسې کلک کې ځان یې ورپسې ونښلوو، دغه ایزانوفیل وظیفه دا ده چې دا ګوري دې خوا دې خوا ته چې کله دښمن او هغه سره ګډ شو دی په ورمنډه کې دواړه په خوله کې شي ختم شي، لانجه ورکه شي. نو دا د 2م قسم دی ګران لار والا دی. 3م قسم دی بازوفیل ورته ویل کېږي. که دې خوښه استاد 3م قسم بازوفیل ته به راشو، خو لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، تاسې همدا شیبه دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. استاد راځو خپلې موضوع ته، او خبره مو په بازوفیل کې وه. نو موږ ویل چې دا 2 قسمه نیوتروفیل او ایزانوفیل هم ویلې. بازوفیل وظیفه دا ده، هغه ظاهرا داسې ښکاري چې په دفاع کې رول نه لري. هغه بیا 2 قسمه مواد تولیدوي. یو ته ویل کېږي هیپارین. د هیپارین وظیفه دا ده چې په بدن کې وینه لخته کېدو ته پرېنږدي، چې کلکه نه شي. اب موږ څه پرڼ ورته ویل کېږي، دې ته پرېنږدي. او که دا پرڼ شي
سړی مړ کېږي داسې ځکه چې وړاندې نه ځي. او یو بل قسم په نام هستامین په نامه باندې یو قسم مواد تولیدوي. دا هستامین دوه هغه لري. یو وظیفه دا ده چې که بالفرض یو ځای کې سړی مار یا لړم یا غومبس هر شي چې وچیچلو دا زهر د بیرون داخل شو بدن ته، نو د دې وظیفه دا ده چې اوس دا بدن دا کوم ځای کې چې زهر دي دا خو شړوي دا ځای خرابوي، نو اتومات هستامین دلته تولیدېږي، د هغې تولیدوي چې هغې وظیفه دا ده چې دلته رګونه پراخه شي. چې کله رګونه پراخ شي دا وینه دلته راځي، دغه ځای د تاسو خیال چې ورته دلته وپړسېږي. دا پړسوب خلک بد بولي، در حاله کې دا علاج دی د دې چې کله وپړسېږي دا ځای، نو دلته دا وینه دومره رقیقه شي د زهرو هغه غلظت کم شي، چې څونه زهر غلیظ هغونه اثر ډېر خطرناک خو چې کله رقیق شي اثر یې کم شي. نو دا هستامین چې دلته باندې پیل دی وظیفه دا ده چې دا بدن دغه قسمت چې کوم ځای کې زهر د بیرون نه راغلي دې ته دا چانس ورنه کړي چې دلته دا جوز چې کوم دی دا خراب کړي. او دا هستامین اکثره موږ تاسو الرژي وایو. دا الرژي اصل د هستامین د زیاتوالي نه پیدا کېږي. چې کله دا زیات شي چې فلان کې الرژي لري یا حساسیت موږ تاسو دم د اندې هغه نه هستامین د زیاتوالي نه پیدا کېږي. نو ځکه د الرژي ضد دواګانې انټي هستامین ورته ویل کېږي دې ته چې باید دا استعمال شي چې هغه کم شي، خو دا باید خاص وخت کې ورکړي، عام باید ورخوړل شي. نو دا هغه درې واړه کرویات سپین کرویات و چې دې ته ویل کېږي ګرانولار یا دانه لرونکي. نیوتروفیل و چې د هغې وظیفه دا وه چې واړه البته واړه شیان چې بیرون نه داخلېږي داخل کې هغه. بیا دا ورپسې خوا کې بازوفیل و چې هغې دا دوه قسمه هستامین او هیپارین، او یو ایزانوفیل چې د بیرون نه چې کوم شی راځي په داخل کې چې انټیجن انټیبادي کمپلیکس ورته ویل دا خوري چې بیخي غم نه خلاص شي، خبره خلاصه شي. دویم قسم چې کوم یو دی چې دا تقریبا امنیتي سیستم کې دفاعي سیستم کې ډېر رول لري، دې ته ویل کېږي بېدانه یا اګرانولار ورته ویل کېږي. دا دوه قسمه دي، یو ته مونوسایت ویل کېږي، یو ته لمفوسایت ویل کېږي. د مونوسایت چې کوم یو دی دا له غټ دی نو هغه نه دا د نیوتروفیل نه، نو دا غټې بلاګانې چې بیرون نه راځي دونه غټه نه چې بیخي غټه وي خو اندازتاً، نو دا خوري بیا هغه واړه خوري او دی چې دی غټ خوري. نو مونوسایت چې کوم یو دی دې دوه صفات د نورو کرویاتو سره فرق لري. یو دا چې دا عمر یې زیات د هغوی 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعته عمر د نور ختمیږي. د نیوتروفیل او د شیان دې عمر کله کله میاشتو ته رسېږي، کله حتی کلونو ته ورسېږي. خو دا دې بل صفت دا دی چې دا د وینې په رګونو کې ګرځي، خو چې کله ضرورت شي د وینې د رګ نه وځي بیرون، نو بیرون د پوستې نه بس وروځي بیرون لانجه کوي جوړوي هلته. نو دا دې ته ویل کېږي بیا چې کله د رګ نه بیرون ووتلو دې ته ویل کېږي غټ بلع کوونکي یا مکروفاژ ورته ویل کېږي. د عمر کې هم تغییر راځي او په شکل کې هم تغییر راځي. اصل د بدن ډېر دفاع چې کوي همدغه کوي. دا د بدن د سر نه نیولې تر پښو پورې چې څومره زیاته به د ټولو ځایونو کې د سنګرونه، یعنې طریقه د دفاع داره چې څه راځي هغه خوري، څه راځي خوري. بیا د دې سره دویم ورسره یو ځای کې بیا دفاع مکملېږي. نو دا دشمن اصل داخل کې هم نه پرېږدي، په خارج کې هم نه پرېږدي. چې یو دشمن د بیرون نه راننه نوځي او په داخل کې هم شرطه پرې نه دی. اصلي خبره خو همدا ده چې نو مونوسایت وظیفه دا شوله چې دا کار کوي. دا په داخل د وینې کې هم ګرځي او داخل د بیرون د وینې کې هم ګرځي. دویم شی چې کوم یو دی هغې ته ویل کېږي لمفوسایت. لمفوسایت چې کوم یو دی دا په دوه قسمه دي، یو ته ویل کېږي ټي، یو ته ویل کېږي بي. دا ټي چې کوم یو دا انټي باډي جوړوي، لکه مخکې مونږ ویلې انټي باډي اصل وظیفه دا ده چې څومره شیان چې خطرناک دي بدن ته د انټیجن په نامه یادېږي، دې ته دی په مقابل کې انټي باډي تولید یو قسم کیمیاوي مواد تولیدوي چې دا د دې مقابله کوي. یا دا د وظیفه د چا ده؟ دا د لمفوسایت. لمفوسایت کې بیا ټي سیل په نامه باندې یو قسم حجرات دي چې دغه ټي سیل چې کوم دی دا همدغه لمفوسایت دی. خپله دغه لمفوسایت دا مستقیما داسې کار کوي چې بس د انټي باډیګانې تولیدوي، باقاعده مستحق کوي، او چې هر ځای کې راځي د هر انټي باډي د هر انټیجن انټي باډي ځان ته ده. دې کې یو مثال که سړی ورکړي چې که هر میکروب داخل شو بدن ته د دې چې څه قسم علاج کېږي، څه قسم دفاع کېږي، دغه لمفوسایت همغه قسم ورته جوړوي، همغه انټي باډي جوړوي. نو ځکه ځینې امراض داسې دي چې د هغې هغه خپله میکروب په دې مایکروسکوپ باندې نه لیدل کېږي. چې نه لیدل کېږي نو څنګه ډاکټر څه معلومېږي دا څه شی دی؟ دا چې کله وینه تاسو معاینه کوئ په دې وینه کې چې کومه انټي باډي موجود دي، دا ډاکټران چې وایي تا کې دا میکروب دی، میکروب دی نه ګوري اصلا، دی دا انټي باډي ګوري. ځکه میکروب په دې مایکروسکوپ باندې د سره ښکارېږي نو دومره وړوکی دی، لکه دا د ایډز او د ایچ دا ټول شیان په سترګو نه لیدل کېږي، په دې مایکروسکوپ هم نه لیدل کېږي. نو چې کومه انټي باډي دلته موجوده وي دې نه ډاکټر پوهېږي چې دغه
شی پکې دی، ځکه د دې په مقابل کې همدغه خاص انټي باډي ده، بله نشته دی. نو د هر مرض تشخیص د دغه انټي باډي نه کوي. نو دا لمفوسایت انټي باډي ته وړي د هغې د فلج کېدلو په خاطر باندې. ځینې داسې چې هغه چې کوم لکه داسې د لاس په شان چې انټیجن وي، نو انټي باډي داسې ورته تولید شي چې ورشي داسې پکې ورننوځي، حرکت ته نه پرېږدي. لکه هغه مونږ او تاسو به د موټرو کې چې هغه ګرارۍ هغه بله ګرارۍ داسې ورته جوړ کړي چې دې کې شي، نو بیا که تاویږي کار څه کوي. دا انټي باډي په داسې شکل جوړېږي چې دې څه قسم شکل یې عین هم شي. که تاسو کله لیدلي په دې کور کې ځینې کورونو کې شته، ماشومانو ته شیان نه وړي چې یو په بل کې ورکوي، بل یې دې خوا ورکوي، بیا ته ګل جوړ شي، کله ته موټر جوړ شي شیان. خو د هغې هر یو شی د بل شي سر نه خوري. نو چې دلته کومه شاخونه لري داسې شی به ورته پیدا کوي چې دا به دې کې ورشي، دې نه بیا یو حرف هم جوړي، دا ټول شیان ته نه جوړي. دغه لمفوسایت وظیفه دا ده چې د هر انټیجن په مقابل کې چې بدن ته داخل شوی دی، په مقابل کې داسې انټي باډي جوړ چې د هغې فعالیت فلج کړي. یو قسم انټي باډیان بل دا دي چې لکه سرش غوندې. موږ تاسو د پښتنو کې متل دی، پلانکې سړی د سرش په ډن کې بند شوی اوسګارېږي نه. دا سرش کله چې انټیجن راشي، نو که نور علاج ونه شو، نو دستي ورته به دا ځای ورته دا منطقه ورته په دې سرش باندې ککړه کړي. هغه چې راشي بیچاره پښې لاسونه پکې کلک ونښلي، نو بیا لغته کې وایي په دې وخت کې ایزانوفیل مخکې ویلې. دا ایزانوفیل خو تیارو ته متوجه دی، کله په دې هغه کې ونښلي په دې جال کې، بس بیا رامنډه کې وروغ شه په خوله واچوي، بس نه باسي. نو دا ټول سره په خپل منځونو کې. په دې کې یو خبر هم دلته په ټي سیل کې هغه دا ده چې د ایډز HIV چې موږ تاسو ورته وایو، د ایډز میکروب دا دغه ټي سیل باندې حمله کوي. ګوره هوښیار دشمن هغه دی چې تا دفاعي سیستم فلج کړي. هوښیار او خطرناک دشمن هم دی چې تا دفاعي سیستم ختم کړي. نو دغه ایډز یا HIV چې کله راځي، دا اولین ځل داخليږي ټي سیل ته. ټي سیل ته چې کله داخل شو، په داخل کې بیا هسته ده. دا هسته ده چې دا لکه قمنداني، یعنی دا بیرون دشمن راځي اطاع ریاست جمهوریه او ارګ وزارت دفاع ته ننسي. چې کله ټي سیل ته داخل شو، نو مرکز ونسي، مرکز ونو بیا قمانده اندا ورکوي، بیا دا ټول د دې حجرې څومره اختیارات شي د دې هغه په لاس کې شي، د دې ایډز د مرض په لاس کې شي. بیا چې کله په لاس کې شي، بیا همدلته نور همداسې ټي سیلونه نور تولیدوي چې هغه خپله جاسوسان دي، خپله د بل چا نوکران دي، یعنې خطرناک پوزیشن یې همدلته دی. دا ورو ورو ډېرېږي دا ټي سیل او دا ټي سیل، بالاخره چې وخت راشي چې هغه بدن دفاعي فوج مړ شي. که مړ نه شي، نو د ده نوکري، د خبره مني، د فرمان مني، د په هغه باندې کار کوي. نو دا بدن بالاخره داسې حالت ته راشي چې بیا د ده د واک نه وځي، د بل چا په واک اختیار کې راشي. دا ټي سیل دغه شی دی. مننه استاد. نور بحث ته م راګرځو، خو د لنډې دمې وخت دی. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. استاد، دغه خو د بدن په دفاعي سیستمونو خو وغږېدو، تفصیلي رڼا پې تاسو واچوله چې څنګه دفاع کېږي او څنګه. راځو اوس دې ته چې د دوی سنګرونه څه ډول سنګرونه دي، دفاعي خطونه یې څه ډول دي؟ اصلا په بدن کې د بیرون څومره لارې چې د بیرون سره به تماس دي او د بیرون یو شی داخلېدی شي، دا یو مسله. دویم دا چې په داخل کې چې کوم مواد ننوځي داخل شي، بیا طبیعي خبره ده په بدن کې ګرځي. چې کوم ځای کې لارې دي هلته یې پوستې اچولې. نو بیرون لکه موږ او تاسو سرحد لرو، سرحدي پوستې، موږ تاسو سرحدي پوستې ورته وایو، سرحدي پوستې دي. د سرحد نه چې بیا داخل ته راشي، بیا په داخل کې لکه یو ولایت نه چې بل ولایت ته چې خیال دی، هلته بیا تالاشیګانې دي. نو دا ټولې شته. موږ که داسې لږ مختصر یې نه وایو، اوس د سترګو دا سترګې چې موږ او تاسو دي که خیال دي، دا ډېرې زیات په تماس کې دي بیرون سره، او دوړې م راځي، خیره م راځي او میکروبونه م ننوځي. موږ او تاسو دا اوښکې ورته وایو. دا اوښکې خپله دفاعي سیستم دی. په دې اوښکو کې الله پاک یو قسم انزیم دی، لایزوزیم ورته ویل کېږي. دغه لایزوزیم باقاعده په دې اوښکو کې موجود دی. چې کله د بیرون نه شی داخل د سترګو ته یو هغه طرف ته ننوتو، اوس اوښکې خو 4 ساعته ده، یعنې 4 ساعته نه، خو کله چې سړی ویدی په هغې وخت کې کمي، خو نور تولیدېږي دا باقي. او د دې وظیفه 2 وظیفې دي اصلي. یو دا چې دا د سترګو د شیشې پاکول منزل دي، او بل دا چې د میکروبونو د شیانو مخنیوی دی. دا لایزوزیم انزیم یو هغه لري، خاصیت لري کیمیاوي، چې کله بیروني شی پکې راغی،
لکه موږ تاسو کله لیدلي تیزاب چې پرې واچوي اشیا ولیکي دا یو قسم تیزابي خاصیت لري دا چې کله بیروني انتیجن یا شی راغی بس دا ځان ورسي ځان پسې ونښلي چې ونښلي بس اشیا ورو ورو ختم شي نو دا اصلا میکروبونه ختموي بیخي ورکوي د منځه نو یو زیاته شو چې موږ بیرون سره په تماس کې او د په اوښ کې دا شی موجود نو اوښ کې یو خو دا شو چې سترګه پاکه ساتي دویم دا چې په دې لاره باندې چې څومره میکروبونه غواړي داخل ته شي دا نه پرېږدي بس همدلته یې ختموي درېیمه وظیفه په سایکالوژي لحاظ باندې هغه دا ده چې یو سړی چې ډېر زیات غمدروني غمدرون ورته وایي که وژاړي او اوښکې توی شي تاسو به تجربه کړي غم یې سپک شي دا په سایکالوژي لحاظ باندې ډېر مهمه مسله هم دا ده چې که کله سړی ډېر زیات غمزدلی غم ورته ورسېږي نو ژړی علاج دی او درېیم څلورم هغه په روحاني لحاظ باندې هغه دا دی چې کله سړی وژاړي نو زړه نرم کېږي یو قسم نرمښت په زړه کې پیدا کېږي څوک چې نه ژاړي هغه ته تاسو د فکر وکړئ دا به سخت زړی نه ژاړي نو دا اوښکې هغه دوه په طبي لحاظ شولې دا یو سایکالوژي لحاظ باندې شو دا درېیم بیا په روحاني لحاظ باندې شو نو ځکه الله عز وجل په دې حدیث کې راځي چې کله انسان د شپې راجګ شي یوازې تنها په تنها باندې او الله ته ودرېږي او اوښکې تویي کړي دې اوښکو کې دوه صفات یو صفت دا دی چې دا اوښکې چې چا توی کړي دا دوزخ ته نه داخلېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه قطرې دي چې هغه قطرې دوزخ نه مسه کوي یو د شهید د وینو قطره ده چې دوزخ نه رسېږي دې ته یو دغه اوښکې چې په نیمه شپه کې یوازې په تنها په خلوت کې د الله پاک په خاطر باندې دا توی شي او دویمه خبره دا په حدیث کې راځي امام جلال الدین سیوطي دا را نقل کړی دی چې کله انسان وژاړي الله پاک ته خو په خلوت کې نو په دې وخت کې الله پاک بیا دومره زیات هغه کوي چې یعنې هر شی ورکوي دوه یې قبلوي هغه یې کوي مشکلات یې حل کوي نو د دوه د قبلېدلو یو شرط په هغه کې دا ایښودل شوی چې کله یې سړي دعاګانې نه قبلېږي نو چې دی چې کله هم دعا کوي په خلوت کې دې وکړي او بلکې د وژاړي که ژړی نه راځي د ژړا صورت دې جوړ کړي تاسو به اورېدلي دا خبرې دی د وکړو دویم شی د انسان خپله خوله ده ځکه دا هم بیرون نه په تماس کې ده هغه سره دې په دې لاړو کې چې موږ او تاسو لاړې ورته لاړې وظیفې ډېرې دي چې غاښونه پاک ساتي خوله نرمه ساتي سړی خبرې نه شي کولی کله لاړې وچې شي په دې کې همغه انزایم چې په اوښکو کې و په دې لاړو کې هم شته هم د لایزوزیم دی نو دا خو بیخي غمزدلې داسې لاره ده چې په دې باندې خو میکروبونه بیخي ډېر روان دي نو دغه لایزوزیم انزایم وظیفه ده چې د خوراکي موادو شیانو کې چې کوم هغه ننوځي میکروبونه او دا شیان همدلته کار پې کوي خو دا لاړو ته دونه چانس خو نه وي که نه بعضې خلک خو خور ته په مخه کړي دا بیچاره لاړو ته وخت پیدا نه شي صحي او طبي او بلکې شرعي مسله هم دا ده چې سړی خوله کې ډوډۍ واچوي باید ویزدوي ښایي معده کې هغې کې دوه شیان یو دا چې دا شیان همدلته خو غاښونه شته کلک کلک معده به شي نو هلته به هضم اسانه شي دویمه خبره دا ده چې د لاړو ته به دا چانس پیدا شي چې د ټول خوراکي موادو سره دا په تماس کې شي که دې کې کوم میکروبونه موجود وي نو هغه به د لایزوزیم په واسطه باندې ختم شي یعنې لاړې ختموي یعنې لاړې دومره هغه لري یو خو دا چې دا خوراک نرم شي چې په ستوني اسانه تیر شي کله به تاسو جواری خوړلی تقریبا دلته ونښلي هغې وجه دا چې لاړو نه هغه شوي هغه معده شي بس څه چې لاړې هم پکې سمدستي اوس خلک شړومبې څکي نو په دې خاطر باندې د لاړو ته چې چانس ورکول پکار دي چې دا د خوراکي موادو سره یو ځای شي او کوم میکروبونه چې ننوتي بس دی ختم کړي نو دا لاره دا بند شولې بلې دې خولې نه چې کله داخل ته لاړ شي په معده کې خیال دی خلک وایي چې ما تیزاب زیات دی پلان کې زیات دی یو څه کم هلته HCl په نامه باندې یو قسم تیزاب دی دا تر ټولو ډېر تیز تیزاب هم دا دي ځکه موږ او تاسو تیزاب په دې کیمیا کې تیزاب معلوموي په درجو باندې اول درجه تر ټولو تیزي بیا دویم بیا درېیم بیا شپږم ته چې راځي اووم ته چې راشي خنثی شي نو دا HCl چې کومه دې درجه د تیزابیت یو ده یعنې تر ټولو قوي تیزاب دی او په معده کې دا ډېر دی چې کله هم د بیرون نه شیان داخل شو داخل د معدې بل پر لاړو چانس پیدا نه کړي یا سړي شی واچولو په خوله په مخ یې تېر کړي معدې ته ورسول نو چانس پیدا نه شو هلته چې کله ورسېږي په معده کې خو دا غذایي مواد ډېر وخت تېروي کم از کم د 4 ساعتو نه ولې تر 18 ساعتو پورې غذایي مواد هلته پاتې کېږي نو هغې ته ښه چانس وي او بیا تیزاب یې پرېږدي هم نه ده چې خوښې هلته چې کوم د معدې نه چې کوم لاره وځي هغه اختیار د هغه داخل په لاس کې دی چې تر څو بیا نه پرېږدي
تر څو چې ما درته ویلې نه وي هغه بله دروازه یې دوی په لاس کې ده نو هلته چې کله ورسېږي دا تیزاب باقاعده د ټولو غذایي موادو سره بیا تعامل کوي چې څومره میکروبونه غمزدلې ننوتي دي دا به دلته ختم شي خو دا میکروبونه خو هم چلیان کوي دي که نه هم چل زیات لري دستي پلاستیک واغوندي یو سست ورته ویل کېږي دا سست کې ننوځي بس ځان باندې شی راپوري کړي بس کرابې کې پروت وي نو تیزاب زور هم پرې نه رسېږي او که زور یې څو رسېږي نو د بیا وخت پوره شوی 4 ساعت 3 ساعت ځان حفاظت کوي بیا خواته وځي نو اول خو په دې خوله کې څه میکروبونه دي منځه چې دم دفاعي سیستم جوړ بیا داخل ته چې کله شي ایچ ال تیزاب هلته به داخل کې موجود دي هغه دا میکروب نه پرېږدي اوس بل پر دین هم تیر شو وړاندې کلمو ته په کلمو کې هم دا سیستم شته بیا کلمو کې خو اصولي هغه دا دی چې دا د کلمو څومره دا 9 متره دي دا کلمې دي موږ تاسو انسان د 9 مترو کې بیا باقاعده التم دفاعي سیستم شته خو الته دا مواد جذبېږي بیا د وینې رګونو ته دا ټول مواد غذایي خوراکي وینې دا شیان چې کوم دي دا جي داخل نو دا میکروب غمزدلی هم ځان غلی کړی چې څنګه د معدې نه وځي کلمې ته باید دا شی لري دا سس لري کې بیا وزګار شي بیا دا اوس کوشش کوي چې ننوځي داخل ته نو چې کله د وینې سره داخل شي داخل هغه ته نو دا ټول خوراکي مواد غذایي مواد چې د کلمو کې جذبېږي داخل د بدن ته دا ځي اول ځیګر ته دې حتمي خبره دا ده د ځیګر ته به بل ځای ته نشته ځیګر کې په داخل د ځیګر کې څه په زرګونو باندې حجرات کوفوفر په نامه یادېږي دې حجراتو وظیفه دا ده چې دا ځای په ځای جالونه اچولي دا څومره شیان دي په جال کې نښلي او دا دی لمفوسایت او مونوسایت همدغه مونوسایت شکل بدل شوی په جګر کې په کوکفر حجراتو باندې بدل شوی دی هلته دوی چې دا څنګه میکروب په دې ځای نه ځان پټ کړي دلته د ټولو پوستو نه تېر شو دې پوستې ته چې ورسېږي دلته دا ورته تیار نغد ناست دي به چې څنګه ور ورسېږي بس خوله پرې راتاو کړي خو ځینې په دې میکروبونو کې دومره هوښیار او زیرک دښمنان دي چې دې نه ځان په دې خوا دې خوا په یو چل تیر کې بیا هلته یو بل قسم هغه سیستم هم شته دې ته ویل کېږي لمفاتیک سیستم دا د کلمو نه چې مواد جذبېږي نو په 2 لارو جذبېږي څه په وینه کې ځي څه په دې لمفاتیکي رګونو کې دي بیا په لاره کې ضیاب په ضیاب باندې پوستې دي په لمفاتیکي رګونو کې د پوستونو کې هلته بیا ریتیکولم په نامه یو خاص حجرات دي د هغې وظیفه هم د اصل مونوسایت او لمفوسایت هغه هلته ورته دي چې څه شی راځي یو ځل باید دوی ته سلام واچوي دې پوستې ته که نه یې پرېږدي نو دوی دلته ورته ولاړ دي چې کوم شی مضر او هغه شي بس دا ختمېږي نو تا خیال دی چې سترګو نه د دې خوا نه هرې خوا نه بیا دا شیان شو د غذایي موادو خوراکي موادو اوس د بیرون نه چې کله که تا فکر کړي چې کله کوم ځای زخمي شي زخمي ځای بیا که خیال درد کوي او د درد نه وروسته سوروالی پیدا کوي سوروال نه وروسته پړسوب پیدا کوي دغه ځای چې زخمي شو دغه زخمي ځای ته اتومات هغه رارسېږي پولیس او پوج رارسېږي دلته څوک داخل نشي داخل نشي بالکل داسې خط نشي یو خط دویم خط دلته واچوي بیا که تا فکر یې چې کله لیدلي به دي هغه موږ او تاسو ورته زه ووایو ریم سپین هغه ترې نه راځي دغه دا په اصطلاح سره موږ د بدن شهیدان دي چې دا مړه شي بس سپین کرویات دي که دا غریبانان چې مړه کېږي بیا د ریم په شکل باندې بدن نه بیرون راوځي کله ریم داسې تک سپین وي دا پکې ډېر مړه شوي کله لږ سوروالی لري وجه دا چې وینه پکې لږ زیاته راشي او کله داسې چې نه وینه وي نه سپین وي نو دلته چې کوم جنګ کېږي دغه جنګ هغه اثرات بیا د زخم نه دلته بیرون راوځي دا دلته باقاعده راځي اوس تاسو دې ته وګورئ چې اوس دوی خو نه سترګې لري نه مخابرات لري نه هغه لري چې کله کوم ځای زخمي شو دغه زخم نه یو قسم مواد تولیدېږي کالکارین ورته ویل کېږي دا خو وینه ده دا کالکارین ځي په دې بدن کې خپرېږي دا داسې دی لکه د خطر زنګ چې ټولو زوینه ته چې کوم ځای ته رسېږي او چغې جوړې کړي چې راغلو دښمن پلانکي ځای کې او ځانونه ورسوئ لکه تاسو خیال دلته موږ 2 قسمه پوج لرو یو یې په خپله په پوستو کې یو ریزرو پوج دلته لرو قطعه 01 او 02 دا قطعه دي قطعه منتظره قطعه خاص دا ټول شیان دې وظیفه دا چې په کوم ځای کې حمله وشوه که هغه د حملې زور خلک لري خو کافي ده بیا که نه لري دلته خبر ورکوي چې داسې خبره ده په بدن کې سیرت صاحب ایرن سیستم هم داسې موجود دی که دلته دې خلکو دفاع ونه شوه کړلی دا سپین کرویات نو دا ځي ټول بدن خبروي هلته نو قدم په قدم باندې بیا یو راځي دفاعي خطوطو کې یو خط دا دی
دغه دفاعي خط دی د بیرون د خوا نه چې کله هم راځي دوی په خپله د پوستکي لاندې دلته تیار موجود دي لکه موږ او ته سرحدي پوستې تیارې موجود دي چې دښمن کله راغی بس دا دلته حمله پرې کوي او بس ختموي که د دوی زور ونه رسېدو بیا خبر ورکوي شاته ریزرو فورس ته او د منتظرې ته چې دوی بیا راشي نو اول دفاعي خط یې دا شو هغه د سترګو دفاعي خط چې دلته موږ او تاسو لازم ویلې په خوله کې دی هغه بیروني خطونه دي بیا داخل کې لکه جګر بیل خط دی لمفاتیک سیستم بیل خط دی د معده کې بیل خط دی دا هغه خطوط دي چې د بیرون نه داخل دی بدن ته هیڅ شی نه راپرېږدي دا ټولو لارو نه که یو سړی تېر شو نو وروسته بیا سړی مریض کېږي یعنې دا ټول سیستم دفاع کوي خپله دښمن نه راپرېږدي خو کله کله داسې دا دښمن دونه قوي یا دومره هوښیار یا دومره چلناکي چې کله د دوست په شکل کله د هغه په شکل باندې په یو شکل د اشکالو باندې کله یې موټر بیخ لاندې ننوځي څه پته لګي داسې شکل باندې چې کله داخل ته ننوتو دې نوتو نه وروسته بیا سړي ته څه پیدا کېږي بیا مریضي پیدا کېږي بیا نو بیچاره مجبور دی چې ډاکټر صاحب ته مراجعه دې خلکو ته لاړ مننه استاد دې ته به هم راځو چې د بدن هغه دفاعي طریقې څه وي په دې باندې هم تقریبا خبرې وکړې او د واکسینو دفاعي سیستم تړاو څه دی دې ته راځو استاد خو کیدای شي دغه څو پوښتنې مو اخیستې د لیدونکو دې به په تمه یې حکمت الله استاد پوښتنه وه د بدن دفاعي سیستمونه کوم دي تاسو پرې رڼا واچوله بله پوښتنه د وینې سره کورویت هغه هم تاسو رڼا واچوله یو درېیمه پوښتنه وه چې جنازې لمونځ کې بوټانو سره ودرېدل وایي چې جواز لري که نه اصل خو داسې دی که موضوع یا شرعي لحاظ باندې خو بیا خو صحیح ده هغه خو عام مونځ پرې کېږي دا نورو ته ښه خبره دا ده که بوټان وباسي که نه کېږي نو داسې دې وکړي په دې سر باندې د پښې کېږدي اسانه طریقه یې دا ده چې راځو د روبینا پوښتنې ته میړی لمونځ نه کوي وایي خلک راته وایي چې سپین ګیري پرې راټول کړه خلک پرې راټول کړه شریعت ورته کومه طریقه لري اصل په شریعت کې خو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د هر مؤمن او د هر مسلمان وظیفه ده خو دلته خو د خاوند او د ښځې مسله ده ښه خبره دا ده چې دی ورته خپله څه خبره سره خپله وکړي او سپین ګیري خو دې نه پر راټولوي خو خبره دا ده چې کور کې کیدای شي چې کوم مشران کورني مشران ځکه ځینې اساسیتونه موږ او تاسو لرو چې بیرون خبره وځي بیا نو دی هم حساسیت کوي اخر کیدای شي انکار وکړي چې تاره سره څه دي ښه خبره دا ده چې دا مسله په حکمت باندې اول خپله وکړي بیا چې کور کې که مور وي که خسر وي که هر څوک بالفرض مشران دي پرې راټول کړي نور بیرون داسې خلک چې دی بده نه بولي کله کله خو د معروف نږدې ملګري او نږدې ملګري ورسره چې دی پوهېږي دا حساس نه وي ورسره هغوی ته ورته وایي چې دا سړی داسې کار لري خو داسې ځان هغه نه کړي شو نه کړي که نه ځکه بیا دې سره بدي کېږي ښه خبره په حکمت باندې مننه مجدې پوښتنه وه دوی ویل چې ډېرې روژې قرضداره یم څو کلونه هغه هم د اولاد د پیدایښت او دغه څه باید وکړم اصلي په شریعت کې یو چانس شته بی عائشة رضی الله عنها یو روایت دا دی چې موږ به قرضي روژې شوال ته ساتل شعبان ته دا اوس میاشت ده دې ته شعبان ویل کېږي دې وخت کې به موږ ساتلې نو اول ښه خبره دا ده او غوره خبره دا ده چې په دې شعبان کې یا په دې کال جریان کې سړی وساتي خو که بل پر داسې وشي دا قرضداري روژې پاتې شوې او بل رمضان پرې راغی نو بل رمضان کې خو طبیعي خبره ده بیا یو څه پاتې کېږي نو د مرګ نه مخکې باید ختم کړي یعنې دا چانس روزو کې شته چې دا نه دی چې خامخا چې بله روژه راځي ته ټولې باید خلاصې کړي ښه خبره دا ده دلته که ونه شو بیا د کال ته بله پوښتنه د ماخوستن د لمانځه په هکله وه چې څه وخت پورې کېږي ماخوستن لمونځ چې کله د ماښام لمونځ قضا کېږي هغه سرخي چې کوم یو هلته شفق دی هغه ختمیږي دې نه شروع کېږي تر نیمې شپې پورې د دې وخت دی لکه 12 بجې مثلا 12 بجې تر دې وخت اصلي وخت دی تر دې وخت جایز دی د 12 نه اخوا د سحر تر اذانه پورې دا جواز لري یعنی تر سحر اذان چې نه اذان بلکې نه چې صبح صادق راختلی نو هغه جواز دی او دغه اصلي وخت دی تر نیمې شپې پورې نو که نیمې شپې پورې خپل وخت دی باقي هم جواز لري راځو بلې خور پوښتنه وه کور مو شریک دی څو کورونه لرو خو حتمي لیورونه او دا به وي او ډېر مې زړه غواړي چې له غریبانو سره کومک وکړم له مسکینانو لاسنیوی وکړم همدارنګه که جوماتونه جوړېږي هغې کې خپل ځان شریک کړم خو دلته مو کور شریک دی که دا کومک کومه دغه مصرف کومه ګناهګارېږم به نه که داسې چې د زنانه دپاره دومره اجازه شته چې که بالفرض دته خپل مصارف نه ورکوي د دې کور نه څه مصارف واخلي که دا صدقه وباسي بالفرض نو صدقه کې لږ شی ورته اجازه شته چې لږ شی که واخلي چا مسکین غریب بل ته ورکړي خو که اجازت یې واخیستلو د خاوند یا د هغه خلکو نه هغې صورت کې به هېڅ مسله نشته بلکې ثواب مریم پوښتنه وه د باندې شپږ روژې پاتې په مریم باندې او مریم را وایي چې ډاکټران راته وایي چې ته به روژې نه نیسې ځکه چې ماشوم هم لري چې کمزوری دی او دم په کمزوری ده
او وایي چې له مرګ نه هم ډارېږم چې ځکه په هېڅ په سا باندې باور موږ خو شریعت مسله واضحه کړه چې ښه خبره دا ده چې د همدې یو رمضان د بل رمضان منځ کې ونیول شي خو که نه بیا وروسته کې که بالفرض خدای ناخواسته دې ته مرګ راغی نو او ده ونه شو ونیولی نو بیا فدیه په دغه صورت کې کېږي. بلې خور پوښتنه وه استاد دوی ویل چې یو څو چا کوژده کړې ده نیمه طلا یې راوړې دوی کره ایښې ده اخیستې ده کال دوه کېږي چې ایښې ده اوس د دې طلا زکات څوک ورکړي؟ نو اول خبره خو دا ده چې د طلا د نصاب حالت ته رسېدلې که نه ده رسېدلې ډېره وي او بله دا ده چې دا طلا چې راوړې خو د ښځې ته یې راوړې ده نو چې دا چې دلته یې راوړی دې معنا دا چې دا د ښځې ملکیت شو چې ملکیت شو زکات یې باندې کېږي نو که ملکیت نه وي دلته ولې راوړي نو خو دې ته یې راوړي اصل دا دم طلا دی هم دې ښځې چې ښځې ته راوړي زکات به دې کې خاوند نه کېږي. مننه استاد فکر کوم چې یوه نیمه دقیقه وخت لرو را به شو واکسین ته به راشو د واکسین او دفاعي سیستم تړاو دفاعي سیستم تړاو دا دی چې اصلا دا واکسین چې کوم یو دی دا یو قسم نیم ژوند میکروبونه دي د هر مرض واکسین چې کېږي د همغه یو میکروب یې ساتلی خو پښې او لاسونه یې پرې تړلي دا چې کله بدن ته نن مخکې اوس موږ تشریح وکړه چې کله د بیرون نه شی داخل شي نو ټول بدن موږ او تاسو ورته احزارات نمبر 1 الرټ چې انګلیسي کې ورته وایي ټول بدن خبر شي چې دشمن راننوتی دی. اوس دا معلومه نه ده چې دا په ځنګل کې پروت دی د قسمته کې ننوتی دی په کوم ځای کې ننوتی دی نو بدن اصل واکسین د انسان د بدن احزارات نمبر 1 راپاروي له خوبه راپاڅي چې اوس غل چې راځي نو سړی وي دی خو طبیعي ته نه وړي او که سړی ویښي نو څه بلا غواړي. دا واکسین وظیفه دا ده چې بدن ویښ ساتي او ژوندی ساتي او تیار ماشه په لاس ساتي چې د هرې خوا نه راځي بس تاس پې کوي نو واکسین اصلي او دا دومره مهم شی دی که دا نه وي خو غریبانان خوب کوي نو خوب نه خو خامخا غلغلا کوي نو چې ویده نه شي نو واکسین غټ کمال همدا دی چې د هر مرض په مقابل کې د بدن دفاعي سیستم ویښ او مننه استاد دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کور مو ودان درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.